محترم حاجی امان صاحب محترم طاولا خان پدې کې یو ډېر لوی رول لوبولی دی پدې کې محترم راوړی ده چې کوم جرم او ګناه او ناروا سوی دی دغه د بخښش دپاره راغلي یو موږ له تاسې بخښش غواړو له موږ سره په اخلاص باندې بخښش راته وکړئ د دې خبرې جواب راته ووایي هغه بخښش او د نیکې بښنې هیله لرو چې دې خواته خلک راغلي دي ډېر معززه خلک دي او دلته ناست هم معززه خلک دي موږ خو دغسې تمنا کیفیت ده په هغه شکل باندې خپل پورم دی کبلې ته راوړی ده نو په دغه وجه باندې چې هغه پورم دې ته راغی او په دغه وجه باندې چې دا خلک هم دې کبلې ته رالو دلته هم عاجزان او مخور خلک ناست دي دا یو مخور قوم یو انسان مصارف کوي هغه مصارف وکړي وایي حساب دا وي چې د انسانان راولاړېږي د خپل مال زکات الله ته سپاري په دې کې د خپل جرم هغه بخښش غواړي نو الله جل جلاله دا ثالث انسانانو ته حکم کوي چې مسلمانان سره ورونه دي د ورونو ترمنځ خان بارکزئی محترم علی محمد للیزئی محترم موسی خان سلیمان خیل محترم اشترا سرازی سی یا الله د قبر د عذاب سم خلاص یا الله پنام په ناموس پرده واچوي شریع حاجت لري اولاد نه لري الله اولاد ولور اولاد لري نه صالح الله اولاد صالح ولور یا الله که بچوک غریب یا الله ته د خپل غیب او خزانو څخه د غداد رسی وکړي یا الله که به مال تل کرپوی مش نقد راوړی دي 10 لک روپۍ مش چیک راوړی دي او لس پسونه سره د 400 کسو دا طاولا جان سره مشکول کړیو چې 200 کس به راځو درته لیکن د پښتانه د مینې د محبت دلته ډیر کومونه راغلي دي زما په زړه کې دا شی و چې نن دغه د دوو خاندانو د دوو ولسونو ترمنځ دغه پیښه چې د یو ځوان پکې تللی دی نو دغه مرکه کول دا لوی د ثواب کار دی خپل نوی نسل نو سنبال یقینا لکه نن چې دا مشرانو دا کار کړی دی سبا به دا نوی نسل دغه کار کوي خو دغه کار به ځینې پاته وي هغه اصل وجه ده د مسلمانانو چې دنیا ګرځېدی د هرې بیبي سره سال احوال خیر عافیت پوښتنه یې کوله مورجان یو ورځ ما حجرې له راغی ما ورته ویل یا رسول الله نن ډېر خوشحاله ښکارې ما ته خو یو دعا وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونه پورته کړه ای الله زموږ سپین ږیري زموږ ځوانان په دغسې تکلیف باندې اخته کړو لکه نن سوداګر د مشران اخته دي موږ باید په خوشحالۍ په یو ډېر ښه هغه باندې خپل مشرانو خپل سپین ږیري خپل معتبرین باید موږ داسې سره یو ځای کړو د خوشحالۍ نن هم شکر الحمدلله د خوشحالۍ مقام د خلک سره شیر و شکر سو ته جزای خیر ورکړي الله عز وجل د دې سعی او د دې مجاهدې قبول کړي وما علینا الا البلاغ